کوژک سرنګ چې شالاباغ سرنګ هم ورته ویل کېږي د دې د جوړتیا 132 کاله پر سوي دي. د دې سرنګ لمبایي 15 کیلومتره ده. پر کوژک سرنګ باندې پر 14 اپریل په 1888 کې کار شروع شو. د خپل مقرره وخت د 3 ورځې د ځنډوالي په وجه د دې انجینیر د غره وسر ته وخاطي او د هغه ځای سیزان رایله کې خودکشي وکړ. د انجینیر د خودکشي 3 ورځې بعد یعنی په 15 سپتمبر 1891 کې دا کوژک سرنګ مکمل شو. کوژک سرنګ د 3 کاله په مختصر مدت کې مکمل شو. دا جی بس ماشاءالله ډیر زبردست علاقه ده او یخ علاقه ده. څنګه چې معلومیږي زمونږ په هاور کې اوس د ټیم کې 48-47 ډیګري سنټیګریډ چلیږي. دلته کې د هغې هاف هم کم دی. شیلاباغ کوژک چې کوم ټنل دی موږ ته دغه پر راغلو د سیر دپاره او اوس الحمدلله بس زبردست ځای دی. خو پران ټنل دی کم از کم 1888 نه تر اوسه پورې د دې چې کوم دغه شو د افتتاح شو اوسه پورې هغه په خپل ځای باندې کنټرول دی او صحیح سلامت دی. هغه بالکل موږ په دا ریړې مې ټاله بولو په دا کې وو بس بالکل پر دې مې دا ټنډر مې پوری بس دا چړای وزم نه اواره لار بیا په خپل د چمنه پوری دي پر دې بل خو باندې ګلستان پوری بس بیا پر دې خو بیا تراوی ده بیا دې لر دغه غواړي زور د کاغواړي او ته په لغان کې کړته ابد بار دا ریړې کې داخله ګوري ابد له خلې د مزدوران دي دا ماته معلومه ده د 50 کال هم مزیدار ځای دی د شیلاباغ او بلوچستان کې دی دا جي. او موږ هو د KPK نه راغلي تبلیغ کې او دلته مو اوس امیر صاحب نه تپوس کو نه ای ویلاړ شه چکر وه جی مونږ خو دا جذبات چې ولیدلو د ټنر ته مو کتل نو زمونږ یو جذبه جوړه شوه چې زمونږ الحمدلله پاکستان کې هم داسې علاقې شته چې پای کې مرګري لاړ شي خوند ته والي او ورته وګوري او عجیبه نظارې دي او عجیبه سیستم دی نو موږ خو ډېر زیات خوشحاله شو. 1975 کې د 2005 پورې چې کم د 5 روپۍ نوټ د سټیټ بانک د طرف څخه جاری شو د عظیم شاکار په اعتراف کې پر هغه پر شاه په خوا باندې د دې عکس ول 1975 کې چې کم نوټ د 5 روپو 2005 پورې چې کم چلیدل دي اقا بیک ګراوند باندې دا ویو راغلی ده. د سلو کال د پاره جوړ شوی دغه سرنګ اوس د 133 کال شوی دی. کوژک سرنګ د دنیا اتم غټ سرنګ دی چې هغه د سطح سمندر څخه 6000 فوټه پورته دی او پر شالاباغ مقام باندې جوړ شوی دی. د برتانوي دور حکومت دغه شاکار یو ډیر شایسته سیاحتي ځای هم دی چې د ژمي په موسم دلته ډیره واوره کیږي. د کیمرې ټیم سره اختر ګل فام سنو خبر پښتونخوا چمن.